وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوباره دراتل نشته په دنیا، دوباره دراتل نشته په دنیا. نن دی وار دی که دروغ کړي که رښتیا. زما د ایمان او عقیدې ورونو مسلمانانو، دا کوم مجلس او محفل ته چې موږ او تاسې راغلي یو، دا د داسې یو لوی عظیم شان او رحمت للعالمین پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یاد کې او په داسې یو نسبت باندې چې د هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو جز د ملاقات په خاطر او اراده باندې راغلي یو. زموږ او ستاسې دین اسلام قرآن کریم و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین چې کوم شان ورکړی په خلاصه الفاظو کې د آدم علیه الصلاة والسلام د خلقیت نه مخکې قرآن عظیم شان کې سورة طه او سورة یاسین دا زما استاد پیغمبر شان دی چې رب العالمین په هغه مقرب مخلوق فرشتو باندې د دې تلاوت کړی. د آدم علیه الصلاة والسلام د خلقیت سره سم زما استاد پیغمبر شان د آدم علیه الصلاة والسلام په زبان باندې راځي. د آدم علیه الصلاة والسلام وروسته هر یو پیغمبر او نبی چې مخ د ځمکې ته راځي، زما استاد پیغمبر شان د هغه حیثیت او د هغه کوم عزت او وقار چې الله په دنیا او آخرت کې ورکړی د هغې بیان خپل قوم او امت ته کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې حضرت عیسی علیه السلام رب العالمین مبعوث کوي. قرآن کریم په دې باندې ناطق ده. په سورة صف کې رب العالمین عیسی علیه السلام چې کله خپل قوم او امت ته مبعوث کوي، عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وایي چې زه د الله له طرف نه تاسو ته رالېږلی شوی پیغمبر یم. زه د الله بچی نه یم، زه الله نه یم، د الله له طرف نه رالېږلی شوی پیغمبر یم ستاسې دپاره. بیا ورته وایي: ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد. ورته فرمایي زه تاسې ته زیری درکوم په یو نبي او پیغمبر باندې چې هغه به زما نه وروسته راځي او د هغه نوم به احمد وي. زما ستا د پیغمبر شان ګوره صرف په دنیا کې نه ده، د هغه پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم چې د ده د بعثت او د رسالت په وجه باندې رب العالمین د تمامو انبیاو طریقې هغه منسوخې وګرځولې او زما استاد پیغمبر طریقې د هغوی دپاره ناسخه وګرځوله. په دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې رب العالمین هغه اخرنی او آسماني کتاب نازل کړ چې د دې کتاب د نزول په وجه باندې رب العالمین درې آسماني کتابونه او د صحیفو هغه احکامات هغه منسوخ ده، د هغې دپاره ناسخ وګرځېدل. زما استاد امت او د دین اسلام دا شان ده چې د دین اسلام په وجه باندې رب العالمین ټول ادیان هغه منسوخ او دین اسلام د الله په نزد باندې قابل د قبول دین ده. خو زما ستا د پیغمبر شان ګوره دنیا پورې منحصر او محدود نه ده. دا چې ما او تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په عشق کې راغونډ شوي یو، خو زما او ستا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه زندګۍ دي. یو زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی زندگی ده، بل زندگی د نبی علیه الصلاة والسلام د مدینی منورې زندگی ده. تاسې ورشئ مخکې محب الله مولوي صاحب خبره په نعتخوانۍ کې وکړه. د الله په ذات قسم دی
چې زما استاد پیغمبر د سیرت او صورت چا مخالفت کړی ده په کومه ځمکه باندې زما استاد پیغمبر د سیرت او صورت مخالفت شوی نن ورشي په هغه ځمکه باندې کټۍ جوړې دي ګوره د ابو جهل په کور کې به د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې میټنګونه او اجلاسونه کېده نن د هغې ځمکې حیثیت دا ده چې په هغې ځمکه باندې کټۍ جوړې دي او هغه ځمکه چې زما استاد پیغمبر د حفاظت او د حمایت قرار او اعلان یې کړو او زما استاد پیغمبر د سیرت او صورت سره تعلق و نن ورشي په هغه ځمکه باندې د احادیثو د سته یو لویه مکتبه جوړه ده دا زما استاد پیغمبر د موافقت او د مخالفت د ځمکې شان دی ګوره د مکې مکرمې خلکو د نبي علیه الصلاة والسلام مخالفت وکړه ورشي د هغې حیثیت او شان وګورئ د طائف په میدان کې زما استاد پیغمبر د مبارک بدن او وجود نوینې روانې دي رب العالمین د عذاب فرشتې حاضروي ورته وایي موږ رب العالمین رالیږلي یو حکم کوه چې د مکې مکرمې دا ګونه ستا په دې امت او دې قوم باندې راولو ختم یې کړو خو ما تا ته خپل محبوب ترین او مشفق ترین پیغمبر لار او طریقه پرې رب ته درخواست کوي چې ربه زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي زما استاد پیغمبر شان څه دی الله بیانوي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ګورې مخکیني انبیا رب العالمین صرف د انسانیت دپاره مبعوث کړي وو خو زما استاد پیغمبر شان دا دی چې زما استاد خالق ګوره رب العالمین دی په سورت فاتحه کې مو ورته وایو او زما استاد پیغمبر شان څه دی رحمة للعالمین دی قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله اطاعت وکړئ او د الله د پیغمبر اطاعت وکړئ قرآن کریم په دې باندې ناطق د الله فرمایي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله د الله د کتاب نه غرض د الله توحید ده د الله د پیغمبر د اطاعت نه غرض د محمد رسول الله د رسالت اقرار او اعلان ده رحمان بابا د دې آیاتونو مبارکو او د حدیث مبارکو د هغې مفهوم را نقل کوي پښتنو ته د دغې احادیث مبارکو د قرآني آیاتونو ترجمه کوي هغه څه وایي وایي خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي په رښتیا ځکه الله چې د هغه رب العالمین ده او محمد رسول الله رحمة للعالمین ده زما استاد پیغمبر شان څه دی یو زنانه د نبي علیه الصلاة والسلام ته څادر جوړي په خپلو ګوتو باندې لاسونو باندې نبي علیه الصلاة والسلام هغه څادر ته ډېر زیات محتاج او ضرورت لاره هغه زنانه څادر راوړي نبي علیه الصلاة والسلام ته لکه اوس زما او ستا په عصر کې د عام مسلمانان که نارینه دي او که زنانه دي دوی ګوره د صلحاو د علماو سره تعلق ساتي د دې تعلق ثمره او نتیجه دا ده چې بیا دغه د علماو د صلحاو سره د اولیاو سره د تعلق ثمره او نتیجه دا ده چې الله پاک د هغوی د تعلق په وجه باندې د دوی د دنیا او د آخرت زندګي د نجات ثابت ګرځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه څادر نه لنګ وهي د سحر مانځه ته راوځي د سحر مونځ چې کوي یو صحابي ورته وایي د الله پیغمبره دا خو ډېر ښه ښکاري که دا ماته راکړي د نبي علیه الصلاة والسلام د سخاوت په میدان کې د هغه نه لوی سخي په مخ د ځمکه باندې په انسانیت کې څوک نه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کور ته ځي هغه څادر چې زنانه د هغه دپاره ورکړې وه هغه لږ خلاصوي او هغه صحابي ته یې کتکې برګې ورته راوباسي هغې صحابي ته یې ورکوي نور صحابه په قهر او په غوسه دي ورته چې تا ته ښه پته ده چې د الله پیغمبر دا لوی سخي ده تا د ده نه دا څادر اوښته د ده ضرورت هم و تا ته پته وه چې دا ممانعت نه کوي تا څادر واخیسته ولې راشئ د هغه صحابي جواب وګورئ صحابو ته هغه ورته وایي د الله په ذات دې زما قسم وي چې ما په دې اراده دا څادر نه دی اخیستی چې زه د نبي علیه الصلاة والسلام نه دا لنګ واخلم او دا څادر کړم دا ما په دې اراده واخیسته چې د دې تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم اطهر سره راغلی په دې نیت او اراده مې واخیسته چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارک جسم سره لګېدلې کپړه دا زما کفن وګرځي صحابه کرام فرمایي چې کله هغه صحابي وفات کېږي هغه څادر او لنګ د محمد
رسول الله د هغه صحابي کفن ګرځي د هغه صحابو د ادب مظاهره د هغه صحابو د نبي علیه الصلاة والسلام سره د مینې مظاهره دا وه چې قرآن عظیم شان د هغوی په حق کې نازلېږي یو صحابي دی حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه هغوی سره د دنیا سمج او سوج نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته راځي رنګ زیړ دی نبی علیه السلام د خپل مخلصینو شاګردانو نه تپوس به یې کاوه د هغوی احوال به یې معلومه ورته وایي ثوبانه ولې خفه یې ولې پریشانه یې رنګ دې ولې زیړ دی هغه ورته فرمایي اکا لږه نشته تنده نشته د دنیا سمج او سوج نشته سمج او سوج د دې دا چې په دنیا کې مو کله ستا ملاقات ته اراده وشي راشو ستا زیارت وکړو اطمینان راته حاصل شي پریشانی په دې ده چې د قیامت په ورځ ستاسو الله پاک مقام محمود درکړی په دې پریشان یم چې د قیامت په ورځ به بیا ستا د ملاقات او دیدار نه محروم یم پریشانی په دې ده ګورئ یو صحابي ده د مخبر صادق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شاګرد دی د نبی علیه الصلاة والسلام د ملاقات تلوسه ورسره ده خو د دنیا نه د آخرت سمج او سوج ورسره رب العالمین دا هغه د اطمینان دپاره په خپل عظیم کتاب قرآن عظیم شان کې آیات مبارکه نازلې الله فرمایي ومن یطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب العالمین حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ ته اطمینان ورکړي الله فرمایي هغه چا چې د الله اطاعت وکړه د الله د پیغمبر اطاعت یې وکړه دا به د قیامت په ورځ د انبیاو سره وي د شهداو سره به وي د صالحینو سره به وي الله فرمایي دغه څلور طبقاتو سره تعلقات ساتل دا نیک او مکرم او مقرب تعلقات دي خبره په دې اعتبار باندې کوو چې زمونږ دا ناسته دا ګوره په یو نسبت باندې ده یو طرف ته که د نبي علیه الصلاة والسلام د میلاد په مناسبت بل طرف ته د نبي علیه الصلاة والسلام د یو جز اطهر مبارک په نسبت باندې او دریم د خپل مرشد او مبارک او مشفق استاد محترم په یاد کې ده ګوره نو په دې وخت کې موږ تاسو ته څه پکار دي د ادب مظاهره د مینې مظاهره د اخلاص مظاهره هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې رب العالمین هغه ته رحمت للعالمین پیغمبر وایي هغه خپل امت ته د نجات لارې طریقې ښیي د تعلقاتو خلق ورته ښیي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي علماء امتی کانبیاء بني اسرائیل نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې زما د امت علما دا په شان د انبیاو د بني اسرائیلو دي ګوره د بني اسرائیلو هر یو قوم قبیلې ته به مستقل پیغمبر الله مبعوث کاو خو زما او ستا په محلو کې علما دا د انبیاو شان لري خو الله دې زمونږ او ستاسې تعلق د حقاني علماو سره جوړ کړي دا محفل د نبي علیه الصلاة والسلام سره د نسبت په وجه باندې د هغه د یو جز د نسبت په وجه باندې او د خپل هغه مشهور استاد الله پاک د هغه قبر د جنت د باغچونو باغچې وګرځي حقیقت دا دی چې د علماو د صلاحو تاریخ چې باقي دی دا د وروسته انسانیت دپاره ذریعه د نجات او سعادت ګرځي موږ چې کله خپله طالبګري یادوو او د دې خپل مشفق استاد هغه شفقت او مرحمت یادوو د الله په ذات قسم دی چې موږ حیران شو چې دا دومره لویه مرتبه او منصب زما یو ملګری دی هغه دې دین طرف ته تللی و دین طرف ته تللی و د یو وړي و هغه سره ملاقات کړی و بیا هغه ورته ویلي و چې زما بیا تپوس ورنه کړی و بیعت یې کړی و او د مولوي صاحب د زیبچین مې ورته اخیستی و هغه ورته ویل چې مولوي صاحب خو ډېر لوی ولي والله د عصر او دا لوی حقیقت دی ګوره چې هغه ظاهرا یو فقیر و خو در حقیقت د عصر یو لوی ولي والله او خاص کر په نقشبندۍ کې چې هغه ته الله کوم منصب او مرتبه ورکړې وه هغه مثال داسې و په ظاهر لکه انار او حقیقت دا دی چې د هغه په مخلصینو کې ګوره داسې مخلصین ما ته په خپله په نظر راځي او کتلې مې دي چې د هغوی څومره مینه محبت او اخلاص دی الله پاک د هغه خپل محبت او اخلاص ثمره او نتیجه
درجه په دنیا کې ورکړې او په آخرت کې موږ مخکې یو خبره کړې وه چې د مولوي صاحب ژوندي کرامات ما سره موجود دي په خپلو سترګو ما لیدلي خو نن هم چې موږ د هغه قبر ته ورشو د هغه ځای ته راشو موږ ته هغه نقشه نظر ته راځي چې کومه نقشه به د هغه په حیات زندګۍ کې موږ ته نظر ته راتله او د دې علماو شان څه دی ګوره د دې اولیاو شان څه دی د دې علماو او د اولیاو شان دا ده چې دا زما او ستا تعلق د الله د پیغمبر سره د الله د پیغمبر د طریقو سره او وسالت هم راولي د خپل کبریا لوی خالق او مالک ذات سره ګوره د دنیا دا نظام د آخرت لپاره یو نمونه ده یو کتاب دی د نحو یو شرح ده هغې باندې لیکلي چې موږ د الله نه په سبب د ګناهونو نه یو نبي علیه الصلاة والسلام موږ په هغه باندې درود ویل د هغې اطاعت کول دا ذریعه ده نزدېکت د الله ته ډایرکټ الله سره ملاوېدل ګوره ډېر ګران کار دی ځکه په دې ناچله په دې دوکه او په دې فریبي دنیا کې د الله سره ملاوېدل دا خلاصه خبره نور خپل تقریر زه بس کوم تاسې وګورئ د دنیا نظام ته د علماو شان وګورئ زه درته یو مثال پېښ کوم تاسې دا 11,000 لین وګورئ دې 11,000 لین ته چې هر څوک ځان ته نه وایي ډایرکټ دې ورشي که نه میټر دې نه لګي ټرانسفارمر دې نه لګي ډایرکټ دې ورشي چې ورتلی شي که نه ګوره رب العالمین چې کله موسی علیه السلام په کوتور کې ورسره ملاقات کوي الله ته څه وایي ربه ما ته ځان وښیه الله ورته وایي چې ته دې غر ته وګوره که دا غر زما تجلیاتو ته ټینګ شو ودرېد نو ما کتی شي او کنې بیا ما نشي کتلی رب العالمین خپل تجلیات کوي په غره باندې غر زره زره کېږي موسی علیه السلام بېهوشه کېږي نو زمونږ استاد د رب سره د ملاوېدو طریقه ګوره هغه به راته علما ښیي مونږ طریقه به راته عالم ښیي چې مونږ دې صحیح که عالم ته کېناستي د اولیاو په مجلس کې کېناستي د ولي تعریف علماو کتابونه هم دا کوي ولي چا ته وایي ولي هغه انسان ته وایي یو خو دا چې هر چا پوزه توره کړې ده دنیا ده لوی لوی دعوې خلک دي د اولیاو تعریف مونږ ته کتابونه کوي علماو راته کړي چې ولي هغه انسان ته وایي چې د هغه په ملاقات او په ناسته باندې ستا تعلق د الله سره جوړ شي تا ته د الله ذکر یاد شي د الله سره دې وصالت پیدا شي او د الله نه خشیت او ویره په زړه کې راشي دا د ولي تعریف ده دا د اولیاو پېژندګلوي د الله د زمونږ او ستا څخه تعلق د واقعي او عقیدوي علماو صلحاو اولیاو سره جوړ کړي نو عزیزانو د خپل مرشد د هغه د متعلقینو مخلصینو سره تعلق ساتل دا خو موږ د خپل ځان لپاره ذریعه د دنیا او د آخرت د نجات او د سعادت ذریعه ګرځو او دا لاره تاسې ته هم ښیو چې د اولیاو په مجالسو کې ناسته د صلحاو په مجالسو کې ناسته دې کې لوی کمالات دي ګوره حدیث مبارکه کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د نیکانو صلحاو سره ناسته او تعلق د دې داسې مثال دی لکه یو سړی د معاقل سره کښېني یوه تتروش سره سړی کښېني نو 3 فایدې به وکړي یو فایده به دا وکړي چې عطر به واخلي دویمه فایده به دا وکړي چې خوشبویي به ورشي که چېرته نه عطر واخلي او نو بیا به هغه معاطر یو څه فشن او خوشبویي ورکړي دا د نیکانو صلحاو په ناسته کې نبي علیه السلام تشبیه ورکړې ده او د بدانو بدعملو بدکردارو بدعقیدي انسانانو سره ناسته د هغه مثال نبي علیه السلام په حدیث مبارکه کې د لوار ورکړي د دې وجه نه سادي صاحب وایي صحبت صالح ترى صالح کند صحبت طالح ترى طالح کند د دې حدیث مبارکه مصداق هغه په فارسي زبان باندې ترجمه کړي او رحمان بابا بیا د دې حدیث مصداق په پښتو باندې ترجمه کړي چې هغه عام خبره کوي هغه څه وایي هغه وایي په مجلس د عالمانو به سره درشي که ویکان او یاقوت د صحرا نو د علماو په اوسني عصر کې ګوره اولیاء هغه علما دي ځکه قرآن کریم کې رب العالمین د علماو صفت کوي الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تصوف دا په قرآن کې شته موسی علیه السلام ګوري د الله پیغمبر دی خو رب العالمین موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړی رب العالمین ورته وایي ورځه د حضر علیه السلام شاګردي کې وګوره حضر علیه السلام ته چې کله ورځه شاه منصور باباجي د الله غریب په رحمت کې هغه به خبره کوي
کوله چې ګوره موسی علیه السلام یو طرف ته پیغمبر دی بل طرف ته طالب دی خضر علیه السلام استاد دی شرطونه کېږي چې ګوره ما نه به تپوس نه کې تر څو پورې چې ما تا ته جواب خپله نه یې درکړی تاسو ته نور علماو واقع بیان کړي نو تصوف اکثره خلک وایي چې دا تصوف څه ته وایي تصوف زما استاد نفس تزکیه ده تصوف تعلق لري تر قلب او باطنه پورې علم تعلق لري تر ظاهره پورې یو علمي قال دی او بل علمي حال دی که په دې باندې سره خبره کوو دا په ګینګو په ورځو نه ختمېږي خو خلاصه د خبرې ده چې دا کوم محفل او مجلس دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام د میلاد د نبي علیه السلام د یو جز مبارک چې مبارک ده او د خپل مرشد او د مکرم او مشفق استاد په یاد کې موږ دا وایو که موږ سره د دې مشفقو استادانو روحانیت نه وی د دوی هغه شفقت نه وی خدای خبر چې موږ په دې معاشره کې په کوم یو صف کې ولاړ وی د الله پاک د حکمونو او د نبي علیه السلام د سرکشۍ نه به بغاوتونو ولله الحمد که زموږ هغه مشفق او مهربان استاد محترم موجود نه ده هغه فیض او نورانیت چې د هغې نه ټول انسانیت او مخلصین برخوردار دی الله دې دا فیض تر قیام د قیامته پورې جاري او ساري لري او رب العالمین دې د هغه قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځي ځکه زموږ د دې مشفق استاد حقیقت دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام کوم اوصافو هغه زموږ په استاد محترم کې موجود و نبي علیه الصلاة والسلام په صحابو سره ناسو خلکو به تپوس کاو چې پیغمبر علیه السلام څوک یو دی زموږ استاد محترم په خپل مجلس کې ملګرو مطالبینو شاګردانو سره چې ناسو پته به نه لګېده د عاجزۍ یو لوی غرو خو باطني کوم طاقت چې الله ورکړی و هغه لوی طاقت و الله ورکړی و لله الحمد نن د هغه شاګردان د هغه مریدان چې په هره طبقه کې دي الله یو لوی کار ورنه اخیستی ورنه اخلي الله پاک دې دغه خانقاه تر قیام د قیامته دائم او قائم لري او الله دې موږ او تاسې مخلصین د دې فیض نه محروموي او رب العالمین دې د هغه په خاندان کې داسې بچي صلحا دائم او قائم لري چې د هغه دغه شفقت او مرحمت په دې خپلو مخلصینو باندې جاري او ساري او رب العالمین دې د هغه دا جاري او ساري فیض نور هم دې الله ورته وسیع ترقي ورکړي د دې اولیاو مثال ګوره داسې دی لکه چې ژوندي هغه داسې لکه توره په تیږې کې او چې کله وفات شي د هغوی مثال بیا داسې ده لکه توره چې د تیږې نه وځي ځکه اولیا خپل ځان نه ښکاره کوي ګوره هغه پټې خزانې د هغوی تعلق د خپل خالق او مالک سره وي هغوی په هر یو کردار کې د الله رضا لټوي نو الله دې زموږ د استاسې دا ناسته د دې ملګرو دا خدمتونه دا د الله د خپلې رضا دپاره وګرځي او رب العالمین دې چې دا کوم امید زموږ د استاسې ده چې د نبي علیه السلام جز مبارک مهی مبارک ده الله دې د دې په وساطت زموږ او تاسې د دنیا د آخرت هغه زندګي سرسبز او شاداب وګرځي او الله دې زموږ او ستاسو د قیامت په ورځ باندې د خپل حبیب شفاعت نصیب وګرځي او په دنیا کې د الله د خپل پیغمبر او د خپل خالق او مالک اطاعت نصیب وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين